د پاکستان د نیوز چینلو چې دی د هغو د انډیا د عوامو سره ډیر زیات غم دی. په انډیا کې چې څه چلو شي نو هغه دلته کې په نیوز باندې چې دی دلته راځي. لکه په سیف علي خان چې کومه حمله شوې ده د هغې د پوره ورځو شوې په هغې دپاره باندې چې دی د هغه نیوز اوس چې دی هم چلیږي. او دلته کې په ملک چې کومه مهنګایي ده کومه بېروزګاري ده د هغې خلاف چې دی اواز نه اوچتی. خالي چې دی په انډیا کې څه چلو شي هغه نیوز چې دی به بار بار چلیږي. نو لږ چې دی د دې مهنګایي خلاف او د دې بېروزګارۍ خلاف چې دی هم لږ اواز اوچتوئ. تاسو په انډیا کې نه اوسېږئ په پاکستان کې اوسېږئ. تاسو چې دی د پاکستان عوام ګوري نو د پاکستان د عوامو لپاره چې دی هم لږ اواز اوچتوئ. د دې نه مخکې چې تېر شوی حکومتونو په هغې کې به ټایم په ټایم باندې چې دی اوازونه اوچتول د مهنګایۍ د بېروزګارۍ. نن سبا چې کومه بېروزګارۍ او مهنګایي ده د هغې خلاف چې دی اواز اوچتېده نشته. سیاسي پارټیانو چې دی هغه ځانه په ځای باندې ناستې دي. عوامو ورسره فکر دی او د خپل عوامو لپاره چې دی اواز نه اوچتوي. خالي دغه وایي چې سټاک ایکسچینج چې دی په پورته ورخېدو. سټاک ایکسچینج چې په پورته ورخېږي نو پیټرول ورسره ولې ګرانېږي. په بلونو کې ټایم په ټایم باندې ټیکسونه ولې لګي. کله ګیس بل ته وګورئ کله بجلۍ بل ته وګورئ په هغې کې هره ورځ چې دی ټیکسونه سیوا کېږي او بل چې دی د یوې ورځې نه بلې ورځ ته چې دی سیوا راځي. نو تاسو په انډیا کې نه اوسېږئ په پاکستان کې اوسېږئ. د پاکستان د عوامو لپاره چې دی لږ اواز چې دی دا هم اوچتول پکار دي.